قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مجالس العلم. د الله رب ذوالجلال ډیر زیات نعمتونه دي په خپل بنده باندې. خدا اولاد چې الله رب ذوالجلال انسان لور کې نو دام یو ډیر عظیم نعمت ته. صاحب د تفسیری مظهری لیکي وې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت چې کم دی به وې قبرونو ته کوشي سره د ګناهونو ډیر ګناهونه به کړی. په ورځ د قیامت چې خدای پاک را پاسي خدای پاک به د تمام ګناهونو نه دا پاک کړي. بیا وجه ذکر کوي چې دا څه وجه چې دا خصوصیت الله رب ذوالجلال د حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت لورک چې دا کله وفات شونه ګناهونه کړو قبر ته د ګناهونو سره لاړل د بدعملو سره لاړل. ورځ چې کله د محشر شو را پاسېدل الله رب ذوالجلال د ګناهونو نه مکمل صفا کړو. وجه ذکر کوي چې دا وجه صدا وی وجه دا د چې د کله وفات شو په ځان پسې داسې خلک پرې خودا په ځان پسې داسې کارونه پرې خودا چې د لاړې خو هغه صدقه جاریه په د پسې روانه وه. د یو ماشوم بچی پاتې شو په دنیا کې او هغه پلار خو یې ګناهګار خو د ماشوم به وي چې خدای پاکه زما مور وبخې او زما مور او پلار وبخې. دغه استغفار به د خپل والدینو د پاره غوښتل وي چې د محشر ورځ راځي د نیکانو خلکو به پسې دومره دعاګانې کړي چې د قبر د راپاسي خدای پاک به د ګناهونو نه دی صفا کړی. بالکل خدا خو به هله پاکیږي چې کله خو انسان د دغه نعمت د دغه ماشوم خو تربیت وکړي کنه. زه مختصر په دې تربیت باندې یو څو خبرې کول غواړم تاسو په خدمت کې. زموږ عام په ذهن کې دا د چې کله دا ماشوم غټ شي او کله لږ رالوي شي نو موږ به د تربیت کوو. نو داسې نه ده. سایکالوجیست وی دا ماشوم تربیت پته د کم وخت نه شروع کې وی کله چې د مور په رحم کې دننه دی او کله مور په امید سره شوه د هغه وخت نه بر دی ماشوم ته تربیت وی شروع کې. کله چې به مونږ دا خبره کوله چې عبدالقادر جینالی رحمت الله علیه چې کله پیدا شو نو 15 سپارې په یادو یادې کړې وي یا په ناظره یادې کړې وي نو دا به خلکو نه منله. خلکو به په اعتراض کو چې دا څنګه دا مسله تاسو ذکر کوئ چې یو کچ ماشوم چې پیدا شو د مور نه نو د 15 سپارې یادې کړې وي. هغه نن هغه سایکالوجیست چې دنیا یې مني هغوی موی د مور په رحم کې چې کله د ماشومې په د اوازونه اثرانداز کیږي کم شیزونه چې بیرونی دي که د والدې صاحبې او د مور او پلار تلاوت د قرآن کو ناتې اورېده او درود پاکې وي دغه په دې ماشومه سره انداز کیږي دی چې پیدا شي په ده کې به د خویونه به په ده کې نیکي د ده به تربیت صحیح په ده باندې به هغه اوازونه د اورېدلي د مور په رحم کې دننه چې کم به هره اورېدلی کېږي. خو نن چې کله ماشوم د مور په رحم کې او بار والدین ګان اوري او سندرې اوري او د یو بل غیبتونه کوي همدغه په دې ماشوم باندې اثرانداز کېږي. دی چې کله راشي نو په ده کې به دغه خویونه وی بیا موجودي. نو دې والدینو له پکار دي چې دوی په خپل منځ کې چې کله مور په امید سره شوه نو دوی به ډېره په حوصله سره خبرې کوي. د جنگ جګړو غیبتونه او داسې خبرې به نه کوي چې په هغه په عام معاشره کې مونږ بد ګڼو وي ځکه چې دا په دې ماشوم اثرانداز کېږي. دغه ماشوم چې کله را پیدا شي او کله دنیا ته راشي دغه ماشوم وی تر د 2 کالو پورې دا ماشوم په خبره نه پوهېږي. د ده به وی ته څه قسم تربیت کې دی به وی تربیت په تر د په دې طریقه باندې کې چې دی ستا د کردار نه اخذ کوي. د 2 کالو پورې ماشوم په خبره د 2 کالو پورې نه پوهېږي چې دا کوه او دا مه کوه دا ښه کار دی او دا بد کار دی. دا ماشوم ته چې کم کردار دی ستا او ته چې کم کارونه کې دی د هغه کردار نه اخذ کوي. او دا زموږ د تجربې نه اوتې خبره ده. زما یو کچ یو ماشوم زویره 2 کالو هم نه دی چې کله اذان شي دا ما بله شپه ولیده نو هغه چې کله اذان شروع شي زه هغه ته اکثر خیال کوم نو د بانګ سره دا چل کوي دا چلې
د 2 کالو ماشوم. اوس دې ماشوم به څوک لیدلی چې کله اذان وویلی شي نو دی دا په دې مخ داسې ګوتې ږدي او ما ورته بل ماښام خیال شو نو ما ته خبر را یاده شو چې دا د 2 کالو پورې چې کوم ماشوم دی دی به ستا د کردار نه اخذ کوي. داسې نه چې دا ماشوم وړوکی دی او ته د په مخ کې وایې چې هلکه ورشه نسوار راوړه سګرټ راوړه. نو دا ماشوم په دې وړوکوالي کې چې دی 2 کال دی ستا د کردار نه اخذ کوي د په مخ کې به ته داسې کارونه نه کوې چې دا په ده باندې اثرانداز شي. نو زموږ چې کوم سوچ چې دا ماشوم 15 ته ورسي او 6 ته ورسي بیا به زه ته یم چې دا کوه دا مه کوه اوس ماشوم دی. نه د دی چې غلطي کله وکړي په وړوکوالي کې به د ده حوصله شکني کوي چې دی کله وړوکی او دی غلط کار وکړي ته ورته وایي چې دا کار به نه کوې. د 2 کالو پورې به دی تقریبا چې ستا وایي د کردار نه دی اخذ کوي د په مخ کې به ته تلاوت د قرآن کې درود شریف به وایي ذکر و اذکار به کوې چې دی ستا وویني او دی هغه د ده په من کې پرېوځي او دی هغه طرف ته د تربیت وشي. بیا د 2 کال نه واخله تر د 8 کالو پورې دا ماشوم دته به ته بیا واقعات بیانې د څه نه څه دومره پوه شي دونه پوهېږي د صحابه کرامو د نبي علیه صلات وسلام چې دی پوه شي. د 8 کالو پورې دا دویم پیریډ دی چې مور او پلار به په دې کې انتهایي کوشش کوي د دې ماشوم سره. زموږ یو غټ غفلت دام دی چې والدین اکثر وایي زه دته وزګار نه یم لکه د دې ماشوم نه به بل ضروري کار کم وي چې ته وایې زه دته نه یم وزګار. اکثر موږ د ماشومانو ته سبق وایو کال تیر شي او کال راشي دا پلار راښکاره نه شي د استاد ته چې زما دا زوی راځي د جومات ته او که نه راځي دی سبق وایي او که نه وایي. ډېرو خلکو به زموږ په دې کلو کې چرګان ساتلي وو چې ماښام به شو تپوس پې وکړو کلي کې به یې تپوس کوه هلکه وي زموږ هغه چرګ خو به ستاسو که نه راغلی د چرګ به ګوره خلکو تپوس کوو. اوس د روغ بنیادم هم څوک تپوس نه کوي. د شپې په 2 بجې کور ته راځي په 1 بجه کور ته راځي دا پلار اډو دا وایي نه چې دی په کم طرف تللی دا خو ستا زوی دی خدای به ستا نه په ورځ د محشر د قیامت پر ده باره کې تپوس کوي. الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته دا خو ستا رعیت دی که دی بدبخته شو څنګه چې حضور علیه صلات وسلام دا فرمایلي چې دی به ستا دپاره ذریعه د شفاعت جوړیږي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي په ورځ د محشر د قیامت به د والدینو ته یو مقام او مرتبه ورکړی شي. دی به وایي الله العالمین زما چې کم عمل کړی په دنیا کې هغې خو د دی دومره عمل زما نه و دا په جنت کې چې کم مقام ما ته میلاو شو دته به وویلی شي چې استغفار ولدکه دا ستا د بچي ستا د کم اولاد چې د په ځان پسې پرېښو دا د هغه د دعا او د استغفار برکت دی چې دا مقام خدای پاک درکړ. نو څنګه چې د استغفار دا برکت دی نو داسې د تصویر دا بل روح هم شته که ته لاړې او دې تربیت ستا او د ده ونه که او دې په غلطو سر شو د ده له لاسه نور په غلطو سر شو نو څنګه چې صدقه جاریه د ثواب ده نو داسې ګورئ صدقه جاریه د ګنام ده. که د پوډر خرڅول او د چرس کل او د آیس خرڅول څنګه چې زموږ په معاشرو کې کېږي دا د تربیت کمی دی چې دې والدې وایي چې زما سره ټایم نشته. د ټولو نه غټ ټایم او ضروري کار د دې ماشوم دی چې د به ته تربیت کې دله به ته ټایم ورکې د دې استاد جي خواله به ته راځې چې دی راغلی جومات ته که نه دی سبق وایي که نه وایي. یوازې د استاد په تربیت باندې کار نه کېږي لا اولنۍ تربیتګاه د والدینو ده چې دی به د دې تربیت کوي. نو په دې کې به تاسو انتهایی کوشش کوئ د خپلو بچو چې کله استاد له دا ماشوم راول نو د ده له اول تپوس کوئ چې دی راځي سبق له که نه راځي او بل په وړوکوالي کې د دې خپل ماشوم زوی تربیت کول چې په وړوکوالي کې د ده نه شو نو ما په ښو خبرو په ښو کارونو د ښو خلکو سره کله راشي نو مخکې به هم دی بیا نیکي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.